ګرانو کتونکو زه وحید خان تاجک یم او سرجي خو تاسو ټول پیژنئ ایډوکیټ شافیصل صاحب چې د پښتونخوا بار کونسل انتخابات و په هغې کې ګټلې ده دوی مبارکۍ ته ډېر خلک راځي موږ هم مبارکي مو وکړله خو ورسره به په ډېرو موضوعاتو باندې خبرې کوو بیا په خصوصي توګه 27 آئیني ترمیم را روان دی په دې حوالې سره به ورسره خبرې کوو ډېر زیات سوالونه چې کوم دي چې دا ځل پښتونخوا بار کونسل انتخابات کېدل نو په دې دوران کې ډېر سوالونه اوچت شوي دي نو په هغې به ورسره غږېږو سرجي ډېره مهرباني چې راته وخت مو راکړو تاسو وحید خان تاجک صاحب ستاسو ډسټرک بارون ته د مبارکۍ دپاره د انټرویو دپاره دلته ستاسو په شان ځلنده ستورې د پریس د سوشل میډیا دلته د راتګ د آزاد میډیا زه تصور کوم چې ستاسو چې کوم د ډېر لوی مقام دی د دیر د حوالې سره په هر یو سیکټر کې ستاسو ډېر کارنامې دي زه ډېر مشکور یم مننه شکریه سر زه به لږ عوامي کوېسچنې کوم تاسو نه جی جی اولنۍ چې کومه ډېر غټ سوال اوچتي کې هغه دا چې دا د پښتونخوا بار کونسل انتخابات چې کېدل دې کې دوه عوامل کارفرما دي یو پی ټی آی دا کوشش کوو بار اسوسییشنز ته روپۍ ورکړلې چې دوی خپل یو کسان راولي ځکه چې را روان دی 27 آئیني ترمیم او 27 آئیني ترمیم خلاف د دوی یو بلاک وي د وکلا یو مضبوط چې هغه د دې مخالفت وکړي دویم سایډ باندې دا ویل کېدل چې سټیټ هم ریاستي ادارو هم دا کوشش کوو چې په دې بار کونسل انتخاباتو کې داسې کسان وګټي چې هغه 27 آئیني ترمیم حمایت نه کوي خو چې مخالفت یې ونه کړي اوس دې خبرې ته چې ګورو په دې سیناریو کې دا خبره بې ځایه ده که واقع دا کوششونه وو کوششونو کې ګوره داسې ده تاجک صاحب چې دا کوشش به تاسو څه وایي چې یاره 42-44 کروڑ روپۍ په سبال الیکشن دی دا تیمرګره بار دی دا ثابت ملکنډ ډویژن دی ډسټرک بار له 50 لاک روپۍ ورکول چې نور کله چا 5 لاک روپۍ په زورونو باندې دي ورکړي تحصیل بار له 25 لاک روپۍ ورکول نو په دې کې څه شک نشته چې منیپولیشن دی نو زمونږ د وکلاو شکر دی به دا ډېر زیات چونکې دوی خپل مستقبل ته ګوري او دوی دې ته ګوري چې یاره زمونږ سبا داسې کرایسس راځي نو هغه چې کوم دی په میرټ باندې اوټي په دلته جمهوریت ډېر مضبوط دی نو هغه موږ ځکه د هغې موږ رجسټر کړی هم ده او موږ ورته ویلکم کړی دی هېڅ خبره نشته حق خو دغه نه و چې الیکشن نه پسې ورکړي وی خو موږ اړو رجسټر کړی نه ده او نه موږ خدای شته پای باندې تنقید هم نه دی کړی تر څو پورې د 27 امنډمنټ خبره ده نو تاسو ته پته ده چې موږ نیولی الیکټډ موږ اوس منتخب شو او دا هم تاسو ته پته ده چې دا اوس چې کوم دی دغه کېږي اوس ټیبل کېږي 27 ترمیم زمونږ دغه به دسمبر کې وي البته موږ بهرحال بیا هم د دې نمایندګان یو ډېره کلیر خبره ده په دې باندې ما زما ترجیحاتو کې ما په دې باندې ووټ هم اخیستی دی چې د وطن د امن خبره دی د وطن د سوکالۍ آبادۍ د وسایلو خبره ده د وړو صوبو د حقوقو خبره ده او د انډیپندنس اف جوډیشري خبره ده چونکې دا ډرافټ لا تر موږ ته راغلی نه دی ښکاري داسې چې یاره دا خبرې چې ما وکړلې چې سپیشلي انډیپندنس اف جوډیشري ته او د وړو صوبو نو ظاهر خبره ده موږ خو په دې باندې چې کوم دی وکلا برادري انشاءالله داسې صورتحال پیدا کیږي چې هغه زمونږ د وکلا د دې وطن د دې ولس د دې صوبې جمهور ته پکې نقصان رسی د دې وطن عدلیې ته په انصاف کې رکاوټي اسټیبلیشمنټ هغه داسې بل مخې ته راوړي چې هغه چې کوم دی دا خبرې څیزونه افیکټ کوي نو انشاءالله زما دا باور دی چې وکلا د دې صوبې وکلا نه بلکې ټول پاکستان وکلا به انشاءالله دا ډراپ په موږ ګورو قبل از وقت چونکې قبل از وقت دی نو زه دا نشم ویلی خو دا زما صرف امیجینیشنز دي چې یاره مې بي چې دا ډراپ دا قسموي زه چې کوم دی ستا په وساطت یو درخواست خامخا خپل پارلیمنټیرین ته ام کوم خپل پولیټیکل د دې وطن سیاست مدارانو ته ټول سیاست مدارانو ته وکلاو ته د دې وطن پارلیمنټیرین ته د دې وطن انټلیجنسیا ته درخواست کوم چې که دا وطن دا زموږ وطن دی دې باندې موږ خفه کېږو دا خاوره زموږ مور ده په دې کې به د جمهور دپاره کوشش کول غواړي او پکار ده چې هغوی هم دا ریزسټنس کې بار کونسل څومره څه کولی شي هغه به چې کوم دی په دې صورتحال کې چې راځي انشاءالله موږ دې باندې به وکلا ادا کوو چې
دا چې کوم 27 آئیني ترمیم خبرې خو ډېرې مخکې شوې خو 3-4 لکه معمولي غوندې پیشو د تیلۍ نه را بهر کو ایجوکیشن چې کوم دی نو وایي چې دا وفاق ته هینډ اوور کوي داسې چې کوم د پاپولیشن کې داسې یو محکمه بله ده چې هغه هینډ اوور کوي زما خیال دی د دوه محکمو دپاره خو ترمیم نه راځي په شا بیا نور هم ډېر څه وي ظاهره خبره خو زیاتر عوام دا وایي چې معدنیاتو مد کې میبي په دې باندې کار وشي ما چې تاسو نه کوم کوېسچن دی نو هغه دا چې 18 آئیني ترمیم صوبې ته اختیارات ورکړل 27 آئیني ترمیم د صوبې اختیارات واپس سنټر ته وړي آیا دا عمل مناسب دی دا ډیر زبردست کوېسچن دی او که تاسو ګورئ اکچوال 27 آئیني ترمیم چې راځي نو دا 18 ترمیم دا رول بیا کوي په دې کې زمونږ د پارټۍ د مشر اسفندیار ولی خان د محترم صدر زرداری صاحب چې په اول ځل باندې چې کوم دی NFC وارډ د تر راځي 18 ترمیم صوبو ته اختیارات ورکړی کېږي په دې کې خو دویمه خبره نشته چې که 27 آئینی ترمیم راځي او دا 18 ترمیم ته په هر شکل کې نقصان رسوي په هر شکل کې وړو صوبو ته ما مخکې هم دا وویل نو زما دا خیال دی چې زمونږ په خیبر پښتونخوا بار کونسل کې ویلمنګ میجارټي ده دا خو به وي او زمونږ چې کوم دی زمونږ وینګ زمونږ چې مشران کم دي پولیټیکل زمونږ عوامي نیشنل پارټي هغه هم په دې باندې څه کمپرومایز نه کول غواړي زما دا خیال دی چې دا خو د دې وطن د دې ولس په وسایلو باندې دې ډاکې ته دې خبرې ته سنټرلایزیشن ته چونکې دا د بیسیکلی دا د 1973 هغه عمراني معاهده آئین چې څه ته وایي دا د هغې کلیر کټ وایلیشن به رواني چې دا 4 یونټي دي په دې یونټي کې چې کوم دی دا صوبایي خودمختارۍ باندې موږ ولاړ یو د دې دپاره به وکلا برادري د دې دپاره به ټول سیاستمدار او خاص کر نشنلیست فورسز چې کوم دي وړې صوبې چې کوم دي هغوی که دا ونه کړه دا به خپل حق نه ادا کوي موږ به خپل حق انشاءالله دا به ادا کوو هر بل ډېر مهم کوېسچن هغه د عدلیې په حوالې سره دی د 13 آئیني ترمیم چې کوم و نو هغې له هم دا نوم ورکړی چې دا خو په عدلیه کې ریفارمز دي اصل کې او د هغې ټاکنې سیاستمدارانو ته حواله شوې چې د آئیني بینچ جوړ شو مختلف داسې وشو اوس دې کې بیا د بیل له داسې د عدلیې د ریفارمز یو ټچ ورکوي چې دا خو د عدلیې د ریفارمز دي کوېسچن زما تاسو نه دا دی چې ما څومره سټډي کړله سیول جج کې برتی کېږي که مجسټریټ برتی کېږي که سیشن جج برتی کېږي دا یو پراپر میکینزم نه راځي ټیسټونه ورکوي انټرویو ورکوي منټل ټیسټ دغه کېږي خو د سپریم کورټ جج او د های کورټ جج دا د سیاستدان په خوښه برتی کېږي یعنی د دپاره هېڅ قسمه ټیسټ ضروري نه دی د دپاره هېڅ قسمه منټل ټیسټ ضروري نه دی هېڅ قسمه انټرویو ضروري نه ده نو آیا دا عمل ټیک دی تاجک صاحب ماشاءالله ستاسو ډېر ریلیټډ کوېسچنز ډېر ښه روان دي بدقسمتي دا ده چې جوډیشل کمیشن چې کوم و هغه جوډیشل کمیشن اوس که تاسو وګورئ د زوړ ترمیم سره د اوس چې دوی وکړو د هغې سره جوډیشل کمیشن سټرکچر بدل شو پاکې بیلنس هغه طرف ته لاړ حکومتي سایډ ته زما خو خپله ترجیح دا ده او زما دا په بار کونسل ترجیحاتو کې هم دا شامل و چې ګوره سیول جج صاحب الیویشن چې کوم دی هغه پولیټیکل دی تر څو پورې چې دی یو عدلیه دا عدلیه آزاده نه وي آزاده عدلیه او د دې سره آزاده الیکشن کمیشن نه راغلی دا وطن یعنی ستاسو وایي چې دا آزاد عدلیه او آزاد الیکشن کمیشن د حکومت نه آزادول دي دا د حکومت نه آزادول دي دا د سیاست بار کونسل به څه وکړي بار کونسل ایکټ چې راځي څومره قانون راځي دا خو به کوم دی پارلیمنټ جوړوي پارلیمنٹ به کې هغه اپر چیمبر او لوور چیمبر دی سینټ دی قومي اسمبلی دا موږ صرف आवाज او ریزिस्टنس کولای شو خو دیول دا پکار دی چې کم از کم بدې مت کې دا ایلیویشن چې کم رواني بدې های کورټ کې دا سیاستدانان وردن نه کیږي د دې لپاره زما خیال دا دی چې ودرېدل پکار دی د انډیپندنس اف جوډیشری ودرېدل پکار دی د آزاد الیکشن کمیشن سره کدا دوه ادارې مدیریت هر سړی دا غواړي چې د دې وطن دا جمهوریت ملک دی او دا جمهوری ملک د دې لپاره هغه هم دغه یو فارموله ده زما په خیال چې دا ایلیویشن چې کوم روان دي زما په نظر باندې د قانون د انصاف په نظر باندې ټیک نه دي
قابلان خلک ټول په شا باندې لاړ کم زمونږ چې کم مضبوط پیلرز دي په وکلا برادرۍ کې هغه چې کوم دی شاته کېږي او یو درخواست به چې کوم دی د دې وطن ټول انټلیجنسیا ته چې هغوی چې کوم په شا باندې تللي دي ادې میدان ته راشي. اوس بل کوېسچن زما تاسو نه دا دی چونکې تاسو ډېر تجربه لرئ ډېر څه مو ولیدل 2008 کې 18 آئیني ترمیم راللو او اختیارات ثبوت حواله شو د هغې نه مخکې مشرف او وارث یې په خپل لاس کې اخیستلي وو 2015 کې جدا بل آئیني ترمیم راغلو مونږ د 8 نه 15 پورې 17 سال په دې منځ کې وشو خو اختیارات خو ثبوت ورکړی شوي وو خو عملي طور نه دي ورکړی شوي ولې مونږ بار بار تجربې کوو بس یو مسله ده صرف یو مسله ده ګوره دا تاسو وکتل ایمرجنګ اپ ډسټرکټس چې وشو پاکې دا واده شوه د پر ایر پر انم چې کوم دی د 100 عرب روپو چې دا زموږ سره به دې کې ضم شو هغه نه کېږي په قانون شته عمل پې نه کوي پرابلم دا دی چې عمل به دې څیز باندې پکار دی چې کوم قانون ته وکړو ابانه عمل نه کیږي صوبایي وسایلو باندې اثر باندې په اختیارات چې کوم دي دا ټول تاسو ګورئ زموږ څومره وسایل دي دا د دې صوبې دي د مرکز زموږ مرکز چې کوم دی دا د پلار کردار دا نه ادا کوي سټیټ پلار دی نو سټیټ له پکار دی چې په دې خبرو باندې د دې وطن صحیح خبره ده د دې وطن د هر وګړي د دې وطن د ترقۍ د سوکالۍ د آبادۍ یو خبره ده چې موږ په آئین باندې لړ شو. اوس به راشو انتخاباتو ته 28 کسانو کې 13 کسان زما خیال دی چې دا د عوامي نېشنل پارټۍ راغلل عوامي نېشنل پارټۍ داسې لګي چې ټول بار اسوسییشن ډسټرکټ بار بس تقریبا په خپل دغه کې اخیستي دي فتح شو که قبضه شو قبضه ده که فتح ده داسې ده چې په دې کې فارم 47 نه وي په دې کې د ریګینګ چانسز ډېر کم وي دا د شعور خلک دی نو صحیح خبره دا ده چې ملګري وکیلان دلته یا فورس دی دلته مشران دي دا د سټریټیجي ده دا د جمهور دغه یي بله دا چې پوهېږي چې دا د وطن د آبادۍ د سوکالۍ د دې دپاره د دې سټیټ د ریاست دپاره موږ به چې کوم دی دا کردار د وکلا د فلاح او بهبود دپاره دا ادا کولی شي صرف یو نوټس کې یو خبر راوله موږ بالکل 13 کسان زمونږ د ملګري وکیلانو راغلي دي څه انډیپینډنټ چې کوم دی هغه الریډي زمونږ انکلاین ان پی په لیسټ کې دي چې هغه څه مجبوري یا څه دغه زمونږ چې کوم دی د سیاسي مصلحت هغه چې کوم دی موږ دغه ادا کړی دی نو انشاءالله ویل مې میجارټي ده په خیبر پښتونخوا بار کونسل کې او تاسو دا مو ګورئ نو موږ د خیبر پښتونخوا دا څومره لوی بلډینګ دی په دې کې د امیر حیدر خان هوتي دا پراپرټي چې څومره دا تک چته بلډینګ دی څومره دام د هغوی دغه دی نو ظاهره خبره ده نو دغه کوېسچن ته راتللم چې لکه څنګه تاسو ویې که نه نو دلته خو د چیرمین که صدر دپاره به هم دغه شروع شي یا ایګزیکټیو ممبرز او چیرمین نو څه خیال دی چې ګنې دا ځل مونږ د پښتونخوا بار کونسل صدر د ملګري وکیلانو نه وینو انشاءالله بالکل په دغه حوالې سره ستاسو زموږ خو خواهش دی چې زموږ د سی بي د څوک دا خو پیریاډیکي په ډیویژن سطح باندې او په ډیویژن سطح باندې زموږ ډیویژن نمبر چې کله راشي انشاءالله او ادر کمیټیز دغه زمونږ یانو امید او توقع د ملګرو وکیلانو نه دا لکه سوات غونتی سیټ عنایت خان چې کوم دی هغه منګه پاول منګه اچیو کو داسې دلته کې نو انشاءالله زمونږ برخه به د دې وکیلانو د ملکړ ډیویژن دپاره به خواږه برخه رایي ډېره مننه ستاسو د راتګ یو جهان مننه ډېر مشکور یم الله مره هر کله راوله خال او آباد اوسئ ډېره مننه ګرانو کتونکو ایډوکیټ شافیسر صاحب چې زموږ سره خبرې اترې وکړلې او ډېر زیات خلک راځي دوی مبارکۍ ته خوشحاله دي ډېر مهمې کوېسچنې وې چې ترې مونږ وکړلې او دا هغه سوالونه چې سوشل میډیا په ذریعه باندې اوچتېږي او وخت به ثابتوي چې کله 27 آئیني ترمیم راشي خو د هغوی د دوی وینا دا وه چې دغه وخته پورې به لا بار کونسلو حلف نه اوچت کړی نو ګورو به چې 27 آئیني ترمیم کې څه دي او بیا دغه رنګې پښتونخوا بار کونسل یا زموږ نور چې کوم بار کونسلې دي هغه په دې حوالې سره څومره ریزسټنس کوي دا به وخت سره ثابتېږي